کورونا وایرس نه چې کوم ځای پوره دنیا متاثره ده نو هلته کې ترقی یافته ملکونه هم د دې وبا سره مخ دي. انګلینډ یوکې کې څه صورتحال دي تفصیلات اخلو د خپل همکار ثاني باچانه. جی ثاني باچا، څنګه چې تاسو ته پته ده په ټوله دنیا کې د کرونا وایرس د لاسه ټول ملکونه په تکلیف او په غم اخته شوي دي. دغه شانتې د انګلینډ حکومت هم په دغه غم کې ډېر زیات اخته شوی دی. د هغې که مونږ د دې د هسپتالونو اندازه واخلو نو په هسپتالونو کې تقریبا 43,000 کسان داخل شوي دي چې په هغې کې تقریبا ډېر خلک سیریس دی او 4,315 کسان په دې وخت کې د دې ټایمه پورې په دې وبا شکار کړي دي، یعنې مړه شوي دي. او د برطانیې حکومت په ملک کې د 3 میاشتو دپاره لاکډاون هم لګولی دی چې خلک یې په کورونو کې بندیوان کړی دی او د ضرورت په وخت کې صرف د خپل سودا د کور دپاره دعوتو اجازت دی او باقي په کور کې ټول خلک لاکډاون دی. د دې سره سره برطانیې حکومت چې دی نو خپلو ساینسدانانو باندې زور راویستی دی چې د دې وبا ویکسین زر ته زره راوباسي، خو په هغې کې د هغوی څه کامیابي د اوسه پورې نه ده میلاو شوې او د امواتو سلسله په مخه باندې روانه ده. په تېرو 3 ورځو کې 1,500 کسان دې وبا شکار کړي دي. حالات ډېر سنګین طرف ته روان دي او حکومت په دې وبا قابو کېدو باندې هم ډېر زیات زور راویستی دی چې یاره په څه طریقه دا وبا کنټرول کړي، خو وبا ده چې د کنټرول کېدو بالکل څه نوم نشان نه اخلي. جی نورو مهم خبرونو لپاره ګورئ MP نیوز. हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और YouTube पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें.